او یا په حال سره دا مضبوطول کیږي. لکه سړی په بازار کې راوړیو او استاد هغه په خبره باندې مسله ده او ته ورته قسم وخوره، هغه په کې دا وایي چې مړ په بازار کې قسم خوړل جایز دي، ابو یې کوبه درته وخوره. او کته ورته راته جمعه ته او جمعه کې راته قرآن قسم وکړه، په قرآن نه تلاش کیدا بیا څه خیال لې یا یو سړی قبله ته مخ او قسم وکړه. لکه دا نفسیاتی مسله د انسان ده چې په بازار کې په اسانۍ سره قسم خوري، خدای الله په کور کې قسم نه خوري. یاره د مکان او د ځای خیال ساتل غواړي. یا ته ورته قبله ته مخ قسم وخوره، یا ته ورته د الله د نوم سره د الله صفات مو وایا او قسم وخوره. بیا د نفسیات دا وایي چې یاره قسم مه خوره، کله دروغجن نو کېدای شي انکار وکړي چې یاره قسم نه خورم، او چې دا قسم نه انکار وکړو معلومیږي دا چې دا خبره چې دې کومه کوي دې باندې کې خطا روان دي. او یی بعض خلک هم داسې چې هغه په قرآن کته ته قرآن وخوره خوري، کته ته په قرآن لاس کېدا بیا یریږي او یاره کېدای شي دا قرآن نه په ډیر سر را پسې شي. څه خدای څخه خلک چې هغه د دنیوي فائدې لپاره قرآن په سر باندې کېږي او پردوس مکو روان شي دا زموږ سمکې دي. او څه خدای څخه خلک وي چې هغه په عدالتونو کې ناس لري لپاره دي چې ته ورته یو د گواهی صورت دی وایي څه پیسې راکا او بخورم ستا لپاره یو هغه کنډولې په هغه سامان کې نو دغه وارثان به دغه څو کسانو پسې په تمیم داری او په عادي پسې لاړل چې زمونږ د خپل چې کله وفات کېدو د خو وصیت نه وکړي چې یاره زما د سامان نه بچا ته څه شی ورکوي، وینا نه یې وکړی. چا چې د ده په بیمارۍ باندې په علاج خو څه خرچه نه ورغلې، وینا نه ورغلې، د خپل سامان نه خو څه شی نه دی خرڅ کړی، وینا نه دی خرڅ کړی. بیا خو په دې سامان کې یو کنډولې کم دی د ورته موږ ته خو پته نشته، موږ ته خو دغه سامان حواله کړی، هغه سامان موږ تاسو له راوړو. نو دا فیصله نبي علیه الصلاة والسلام مبارک له ویوړی شوه. اوس وارثان دعوه کوي چې زمونږ په سامان کې یو کنډولې کم دی، دا چاته چې وصیت شي او چا چې سامان راوړی هغه انکار کوي، موږ خو دې نه یو خبر دار وصیت کوي. نو الله جل جلاله فرمایي دغه وصیت دا به د ظلم نه کوي، بلکې دا وصیت دا به د عدل او د انصاف وي. اوس که چېرته یو پلار وصیت وکړو د په هغې وصیت کې ظلم او زیاتې نه دی کړی، خو چاته چې وصیت کړی دی هغې خلکو په دې وصیت کې رد و بدل وکړو، نو الله جل جلاله فرمایي د دغې رد و بدل وبال په هغه چا دی چا چې په وصیت کې رد و بدل کړی دی. د قرآن مجید په آیتونو کې د ترجمې په اعتبار او د ګرایمر په اعتبار سره مفسرین لیکي او وایي چې دا آیت دا کوم چې ما ستاسو مخکې تلاوت کو دا ډېر مشکل آیت دی. سورہ مائدہ آیت نمبر 106 جی 106 نمبر آیت تے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا شہادت بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیت اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. الله جل جلاله د دې آیت کریمه نه مخکې د ټولې دنیا مؤمنان مخاطب کړل او الله جل جلاله ورته فرمایل چې تاسو د خپل اصلاح په خپل باندې فکر کوئ، یعنی د خپل اصلاح ذمہواری په خپل باندې والی، په دنیاوی زندگی کې هم خپل اصلاح وکړي او د دې زندگی نه بعد د دنیا د ژوند نه بعد چې کوم ژوند را روان دی نو تاسو چې کوم معاملات کوئ د هغې ژوند په باره کې الله جل جلاله فرمایي په هغې کې هم اصلاح وکړي. لکه مثال په طور که چېرته یو پلار وصیت کوي نو الله جل جلاله فرمایي دغه وصیت دا به د ظلم نه کوي، بلکې دا وصیت دا به د عدل او د انصاف وي. اوس که چېرته یو پلار وصیت وکړو د په هغې وصیت کې ظلم او زیاتې نه دی کړی، خو چاته چې وصیت کړی دی هغې خلکو په دې وصیت کې رد و بدل وکړو نو الله جل جلاله فرمایي د دغې رد و بدل وبال په هغه چا دی چا چې په وصیت کې رد و بدل کړی دی.
د قرآن مجید په آیتونو کې د ترجمې په اعتبار او د ګرامر په اعتبار سره مفسرین لیکي او وایي چې دا آیت دا کم چې ما ستاسو مخکې تلاوت کو دا ډیر مشکل آیت دی. هر آیت د پاره شان نزول نه بیانول کیږي، ځکه که چېرته د هر آیت شان نزول بیانول شروع شي بیا به د خلکو خیال دی چې دا آیت د هغې واقعي سره خاص دی او زمونږ په زمانه کې دا آیت څه تعلیم او ترغیب او د اصلاح کار نه کوي. خو دا آیت داسې دی چې د دې لپاره شان نزول بیانول ضروري دي چې کله د دې آیت شان نزول بیان شي بیا به د آیت ترجمه او تفسیر په اسانۍ سره په ذهن کې راشي. د اسلام دغه ابتدایي زمانه وه چې یو دوه کسان د یو نه تمیم او د بل نه عادل وو. دا دواړه عیسایانو دوی به تجارت کوو، تجارت دپاره کله مکې ته تلي، کله مدینې ته تلي، کله شام ته تلي دي. یو موقع باندې د دوی سره یو مسلمان صحابي ملګری شو، د هغه نه بودیل نوم و رضی الله تعالی عنه. دی هم د تجارت په نیت باندې روان شو. مفسرین لیکي چې دی شام ته لاړ، هلته کې تجارت کوو، اغستل خرڅول یې وکړل، ډېره ګټه ورته په دې کې وشوه. خو تقدیر مسله وه، دی بیمار شو. په بیمارۍ کې دا اندازه واغسته چې یاره ماته د دې بیمارۍ نه صحت میلاوېدل دا ممکن نه دي. د ده سره چې څومره مال و هغه هر څه تفصیل د ځان سره په یو کاغذ باندې ولیکو، ځکه دله لیکل ورتلل او هغه کاغذ یې په خپل سامان کې کېښودو ډېر پټ طریقه باندې. او بیا دغه دوه کسان چې یو تمیم او بل عادي و، دواړه عیسایانو دې دواړو ته یې وصیت وکړو چې زما د مرګ نه بعد زما دا سامان دا زما بچو او زما کور والا ته به ورسوئ. چې کله ده وصیت وکړو څه ورځې تېرې شوې، دا بودیل رضی الله تعالی عنه وفات شو. چې دی وفات شو دوی د کفن دفن انتظام وکړو او سامان چې کولاو کو، نو په دغه سامان کې یو قیمتي کنډولې پروت و چې هغه کنډولې د سپینو زرو نه جوړو، د چاندۍ نه جوړو او په هغې باندې کار او زی په زی په هغې باندې سونه لګولی شوي وه چې په دغه سامان کې دا کنډولې ډېر قیمتي وو. دغه کسان ولګېدل چې د دې خوا هسې چاته پته نه لګي، راشي دا کنډولې به ترې والو. هغه کنډولې ترې پټ کړو، باقي سامان دا یې راوړو د هغه بچو ته او د هغه وارثانو ته یې حواله کړو او د سفر حالات یې ورته بیان کړل چې بیمار شو، مونږ ته یې وصیت وکړو سامان مونږ تاسو ته راوړو، هغه مونږ ښخ کړو. دغې وارثانو یې شکریا ادا کړه چې تاسو زمونږ د رشته دار سره او زمونږ د خپل سره ډېر د احسان معامله وکړه. خو په دوی باندې غم و چې کله دا غم کم شو دوی سامان ولټوو، پای کې کاغذ میلاو شو، کاغذ یې راواخیستو، وایي کتل پای کې هر شی لیکلی چې دا شی پکې پروت دی. پای کاغذ کې لیکلي چې په دې کې یو کنډولې دی، دا کنډولې د چاندۍ نه جوړ دی او په دې باندې د سرو زرو کار شوی، خو هغه کنډولې په هغه سامان کې نه و. دغه وارثان یې به دغې دوو کسانو پسې په تمیم داري او په عادي پسې لاړل چې زمونږ دا خپل چې کله وفات کېدو ده خو څه وصیت نه و کړی چې یاره زما د سامان نه به چاته څه شی ورکوي، وینا نه یې وکړی. وی چا چې د ده په بیمارۍ باندې په علاج خو څه خرچه نه وه راغلې، وینا نه وه راغلې. وی د دې خپل سامان نه خو څه شی نه دی خرڅ کړی، وینا نه دی خرڅ کړی. وی بیا خو په دې سامان کې یو کنډولې کم دی، د ورته مونږ ته خو پته نشته، مونږ ته خو دغه سامان حواله کړی و، هغه سامان مونږ تاسو له راوړو. نو دا فیصله نبي علیه السلام مبارک له وړې شوه. اوس وارثان دعوه کوي چې زمونږ په سامان کې یو کنډولې کم دی، دا چاته چې وصیت شي او چا چې سامان راوړی و هغه انکار کوي، مونږ خو دې نه یو خبر چې څه شو او څه نه شو، مونږ ته خو دغه سامان حواله کړی شی مونږ تاسو له درکړی دی. اوس قاعده دا ده چې ګواهان دا به مدعي پیش کوي، چا چې دعوه کړي او قسم په هغه چا څوک چې انکار کوي. نو اوس دغه دوو کسانو تمیم او عادي انکار کوي، مونږ نه یو خبر، دوی دعوه کوله، دوی سره ګواهان نشته. هغو ته نبي علیه السلام مبارک وفرمیل قسم وخورئ. هغوی ټیک د زمونږ د الله په ذات قسم چې مونږ نه یو خبر، ځکه مسلمانان نه وو، قسم یې وخوړ. نبي علیه السلام مبارک فیصله وکړه بس خبره خلاصه، چا قسم وخوري مونږ نه یو خبر، خو نه به یې خبر. څه ورځې بعد دا د بودیل رضی الله تعالی عنه دا رشته داران مکه مکرمه کې د یو زرګر خواله لاړل
چې وایي کتل دا زرګر په دکان کې دغه کنډولې پروت دی د سپینو زرو په هغې باندې د سرو کار شوی دی هغو ته تپوس وکړئ دا کنډولې کوم ځای وي دا کنډولې خو په موږ باندې تمیم او عادي را خرڅ کړی دی هغو خبره مضبوطه شوه یقین ته یې راغله چې دوی خیانت کړی دی دوی دوباره دعوه نبي علیه السلام مبارک له راوړه او د هغه نه یې تپوس وکړو د هغې دوو کسانو نه تاسو خو وایي چې نه موږ د کنډولي نه یو خبر دا کنډولې خو تاسو په پلانکي زرګر باندې خرڅ کړی هغوی وایي دا بوتیل په موږ را خرڅ کړی زموږ ملکیت و ځکه موږ په هغه خرڅ کړی ستاسو نه خو چې موږ تپوس وکړو تاسو خو یې موږ د اسرارو خبر نه یو اوس څنګه تاسو دعوه کوئ چې دا ستاسو دی او په تاسو یې در خرڅ کړی وایي نه خبره داسې نه ده راځئ دوباره به د نبي علیه السلام مبارک مجلس ته ځو بیا د نبي علیه السلام مبارک عدالت ته فیصله راوړی شوه اوس نوعیت د مسلې بدل شو لاول چې کوم مدعیانو چا چې دعوه کوله هغه اوس انکار کوي او چا چې انکار کوي هغه دعوه کوي هغه دعوه کوي چې دا شی موږ اغستی دی او دا وارثان دا انکار کوي چې دا شی تاسو نه دی اغستی خرڅ کړی نه دی په خپل وصیت کې لیکلي چې دا زما ملکیت دی نبي علیه السلام مبارک ورته څه ګواهان شته وی نشته ګواهان بس ټیک ته بیا به دوی قسم خوري او هغې وارثانو قسم وخوړل د حالاتو نه یې موږ دا خبره معلومه وو حالات دا وایي چې دا کنډولې زموږ د رشته دار نه دی خرڅ کړی بلکې دوی خیانت کړی دی او غلا یې کړې ده لہذا دا کنډولې دوی په خیانت سره اخیستی قسم یې وخوړل د نبي علیه السلام مبارک په عدالت کې په جماعت کې د مازدیګر لمانځه نه بعد نبي علیه السلام فیصله وکړه کنډولې دوی ته واپس کړی شي هغه کنډولې دې دوو کسانو په 1000 درهم باندې خرڅ کړو 500 درهم یو اغستی او 500 درهم بل اغستی هغه کنډولې واپس کړی شو نو دې آیتونو کې الله پاک دقې واقعي طرف ته اشاره کوي او موږ ته تعلیم او ترغیب دا راکولی کېږي چې تاسو هم کله وصیت کوئ نو بهتره دا چې وصیت تاسو اهل ایمان ته وکړئ مسلمانانو ته وکړئ ځکه امید دی چې دا عادلان او د انصاف نه ډکي دوی به خیانت او دوکه نه کوي اوس د سفر حالت دی مسلمان نشته دی تاسو غیر مسلمو ته وصیت کوئ نو هم په دوی کې عادلان او انصاف کوونکي وګورئ او نن زموږ معاشرې له راشئ اول خو د پلار دپاره جایز نه دی چې دی د خپل بچو دپاره وصیت وکړي د پلار وصیت د بچو په حق کې نه قبلېږي ځکه اسلام د بچو دپاره حصه مقرر کړې ده خو بیا هم بهرحال حالات ستاسو د وړاندې څه بحث به کوم الله جل جلاله دې آیتونو کې دغه واقعي طرف ته اشاره کوي موږ ته کې دي الله فرمایي یا ایها الذین آمنو اے د ایمان خاوندانو شهادت بینکم گواهی پمین ستاسو کې اذا حضر کله چې نږدې شي احدکم یو تن ستاسو ته الموت مرګ یعنی یو سړی د مرګ اسباب او حالات وي یو سړی ته اندازه وشي چې زه مړ کېږم کدی وصیت کوي حین الوصیت په وخت د وصیت کولو کې اثنان ذوا عدل منکم دو کسان عادلان دي ستاسو نه یعنی ایمان والا کسان دي عادلان مقرر کی او دا دي دوی ته وصیت وکي وس که ایمان والا نشته چې هغه ته وصیت وکړي شي نو الله فرمای او آخران من غیرکم یا نور دو دي سیوا تاسو نه یعنی کافران ان انتم کچرته تاسو ضربتم فی الارض سفر کوم کی په زمکه کې یعنی کتاو د سفر په حالت کې بیا د سفر په حالت کې دا څه څوک ډیر کم ملاويږي چې هغه ته وصیت وکړي شي فاصابتكم ورثتات مصیبه الموت هغه مصیبت د مرګ تحبسونهما والله فرمایي را ایثار وکړي تاسو دې دوانو لرا من بعد الصلاه ورستو د مانځنه ورستو چانه چې د مانځنه او بیا مفسرین وایي چې دینه مراد د مازیګر مونځ دی ځکه قسم دا په سره یا په وخت سره یا په الفاظ سره او یا په حال سره دا مضبوطه ولې کیږي لکه سړی په بازار کې راوړیو او استاد هغه په خبره باندې مسله ده او تور دې قسم وخوره هغه په پړې کې دا چې مړ په بازار کې قسم خوړل جایز دي ابو یې کو بدرته وخوره او که تور دې راته جمعه ته او جمعه کې راته قرآن قسم وکړه قرآن نه تلاش کېدا بیا څه خیال لې یا یو سړی قبله د مخ او قسم وکړه لکه دا نفسیاتی مسله د انسان ده چې په بازار کې په اسانۍ سره قسم خوري خدای الله په کور کې قسم نه خوري یاره د مکان او د ځای خیال ساتل غواړي یا تور دې قبله د مخ قسم وخوره یا تور دې د الله د نوم سره د الله صفات مو وایا او قسم وخوره بیا د نفسیات دا وایي چې یاره قسم مخوره کله دروغجن نو کې دې شي انکار وکي چې یاره قسم نه خورم
او چې دا قسم نه انکار وکړو معلومیږي دا چې دا خبره چې دې کومه کوي دې په دې کې خطا روان دي. او یی بعض خلک هم داسي چې هغه په قرآن کته ته قرآن خوري خو کته ته په قرآن لاس کې دا بیا یریږي او یاره کې دې چې دا قرآن نه په ډیر سر را پسې شي. څه خدای څخه خلک چې هغه د دنیوي فائدې لپاره قرآن په سر باندې کېږي او پردوس مکو روان شي دا زمونږ سمه کېږي. او څه خدای څخه خلک وي چې هغه په عدالتونو کې ناس لري لپاره دي چې تور ته یو د گواهی صورت دی وایي پیسې راکا او بخورم ستاسو لپاره یو لس قرآن او قسمونه بخورم. الله جل جلاله فرمایي تحبسونهما رایسار بکې تاسو دې دواړو لرا من بعد الصلاه ورسو د مانځي د مازیګر د مانځنه فیقسمان بالله نو قسم وکړي دواړه په الله تعالی باندې ان ارتبتم کشک کوي تاسو شک راغی چې کېدې شي دا کسان پر وصیت کې چل ولګي یا خیانت کړي. نو الله فرمایي لا نشتري وایبا چناخل منگ به پدی سرا سمنن سبدل دمال ولو کان ذا قربا اگر کوي دوی چاله چې قسم خوري اگر کاغه د دوی رشتہ دار ولی نه ولا نکتم او نپټو مونږ شهادت الله گواهی د الله پاک ان یقینا مونږ اذن بدغه وخت کې لمن الاثمين خامخا د ګناګاران نه ويو یعنی کوم گواهی پټو نو دوی به اقرار هم وکي چې مونږ د ګناګارو نه یو او دوی به دا وایي چې زمونږ پر قسم خورو کې نه مونږ ته څه فائدہ شته او نه د چا لپاره چې قسم خورو دا هو نه مونږ سره فائدې امید لرو بلکې دا قسم صرف او صرف د الله لپاره خورو چې د چا حق ضایع نه کړی شي. الله جل جلاله طریقه وخوا بیا ته کوي یا ایها الذین آمنوا اے د ایمان خاوندانو شهادت بینکم گواہی پمن تاسو کې اذا حضر کله چې نږدې شي احدکم الموت یو تن تاسو ته مرګ حين الوصیه په وخت د وصیت کولو کې اثنان ذوا عدل منکم ذکسان عادلان دي تاسو نه او آخران من غیرکم یا نور دوی سوا تاسو نه یعنی کافران ان انتم ضربتم فی الارض کتا سفر کوي پس مکه کې فاصابتكم نورث تاسو ته مصیبت الموت هغه مصیبت د مرګ تحبسونهما رایسار بکړی تاسو د دوانو لرا من بعد الصلاه رستو د مانزه د مازیګرنا ځکه نبی علیه السلام مبارک فرمایي کم کس د مازیګر مانځنه بعد په دروغ باندې قسم وخوري دی به الله مخ ته په داسې حال کې ودرول شي د الله مخ ته په داسې حال کې پیش کړي شي چې الله به دنه ناراض وي. اگر تاسو خیال کړئ مازیګر ټیم کې خلک دا دکانونه بندې سوداګانې خرڅول غواړي ختمول غواړي نو اکثر په دغه ټیم کې خلک ډیر په دروغ قسم نه خوري. نو ځکه نبی علیه السلام مبارک فرمایي مازیګر باندې بعد په دروغ باندې قسم خوړونکي چې د الله مخې ته ودرول کېږي نو الله به ناراض وي. فیقسمان بالله نو قسم به وکړي دوانه په الله تعالی باندې ان ارتبتم کشک کوي تاسو لا نشتري وای بادوي چې ناخلو مونږ په دې سره بدلا به ثمنن بدله د مال ولو کان ذا قربا اگر کوي دا چاله چې دوی قسم خوړلی شي اگر کاغه دوی خپلوان وي ولا نکتم او نپټو مونږ شهادت الله گواهی د الله پاک ان اذا من الاثمين یقینا مونږ په دغه وخت خامخا د ګناګارو نه یو کومه گواهی پټو. الله دې عمل کو توفیق